أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله د دې مدرسې بنیاد په ډېر مختصر وخت کې دونه لوی کار پکې وشو. دا د الله تعالی یو غیبي امداد دی او الله تعالی دې مزید ترقي نصیب کړي. ظاهري ابادیم د ډېر لرې حده پورې الحمدلله تکمیل ته ورسېده او د دې ظاهري ابادۍ نه علاوه د دې اصل آبادی چې هغه د علوم شرعیو اشاعت او ترویج دی په هغې کې هم الحمدلله کامیابي حاصل شوه. د قرآن حکیم ترجمه او د قرآن حکیم تفسیر دا څه وړوکی نعمت نه دی. دا الحمدلله په دې کې تکمیل ته ورسېده او انشاءالله العزیز دا همیشه دپاره به دا سلسله قایم دایم وي پکې. نو په دې باندې ډېره خوشحالي پکار ده. زموږ شیخ الحدیث صاحب دی الله تعالی په عمر او علم کې برکت کړي. هغې د صورت اخلاص په ضمن کې د قرآن حکیم ډېر مقاصد مختصر الفاظو کې بیان کړل. الله تعالی دې ټولو په توفیق عمل ورکړي. چونکې ګرمي هم ډېره سخته ده او تاسو د ډېر وخت نه انتظار هم کړی دی، نو زه ډېر په مختصر الفاظو باندې څه مختصر ترجمه او مختصر مطالب د دې بیانوم. الله تبارک وتعالی دې ما توفیق د بیان راکړي او تاسو ټول ته الله تعالی توفیق د عمل نصیب کړي. دا د قرآن حکیم د ټولو نه وروستني سورتونه دي چې د قرآن خاتمه په دې باندې ده. یو سورتي فلق او بل سورت الناس. د انسان یو روح دی یو بدن دی. په دې روح باندې هم امراض راځي، په بدن باندې هم امراض راځي. نو د جسمانی امراضو د ازالې دپاره سورت فلق الله تبارک وتعالی نازل کړي او د روحانی امراضو نه د بچ کېدو دپاره د پناه طریقه الله تعالی په دیم صورت کې وښودله. نو په دې دو صورتونو کې د انسان جسمانی روحانی تمام ضرورتونه تکمیل ته ورسېده. هم د آفات روحانیو نه تحفظ او هم د آفات بدني نه تحفظ. دغه مقصد دی د دې دواړو صورتونو او د سحر د جادو د ټوټکو د دنیا د ټولو مصایبو د حسد او د بغض د دې ټولو نه د علاج بهترین طریقه صورت فلق دی. او دغه کې الله سبحانه وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حکم کوي. شان نزول خود دې تاسو تبا په نورو ختماتو کې هم ښودلی شوي. زه به مې اجمالا ذکر کوم. کفار او مشرکین د نبی علیه الصلاۃ والسلام بدترین دشمنان. مکہ مکرمه کې 14 کاله زندگی وه. په هغې کې کفارو خپل تکالیف چې څونه رسولی شو حضرت علیه السلام ته په هغې کې کمی نه دی کړی. بیا د هغې نه وروستو د هجرت نه بعد جنگ بدر کې احد کې مختلفو جنگونو کې احزاب کې کفارو مقابلې وکړې. خو الحمدلله په ټولو میدانونو کې کفارو مشرکینو شکست وخوړ
او مسلمانانو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا الله تعالی همیشه ترقی ورکړه. نو د کفارو اخري حرب دا وه چې د الله په پیغمبر باندې جادو او سحر وکړلی شي چې په دې ذریعې ورته تکلیف ورکړی شي. مدینه طیبه کې یو یهودي و چې بظاهر هغه ایمان راوړی و، منافق و، او لبید ابن اسم او د هغه لوریانې وي، هغه په دې کسب کې ماهرانې وي. نو هغې د نبي علیه الصلاة والسلام څه ویښته مبارک څه د ږمنځې غاښې دا څه په طریقې حاصل کړه او په هغې باندې څه د جادو اثرات وکړل. د حضرت علیه الصلاة والسلام بدن مبارک کې د هغې اثرات ښکاره شو، خو دا ټول اثرات صرف د دنیوي معاملاتو سلسله کې وو. د وحی آسماني باره کې هېڅ خلل نه و. نو د شپږو میاشتو پورې تقریبا دا بیماري ممتد وه. بیا الله تبارک وتعالی د هغې ازاله وفرمایله او دوه ملکیان رالل، هغه تعویض چې په کوم ځای کې کوړې موړې شوي وي او په کوم کوهي کې ایښودلي وو هغه راویستلی شو او هغه غوټې کولاو شوې. د نبي علیه الصلاة والسلام بدن بالکل کولاو شو، اړو له د تکلیف څه اثر نه و. لیکن بیا د خلکو تقاضا دا وه چې دغه سړی قتل کړلی شي چا چې دا حرکت کړی، لیکن د نبي علیه السلام شان دا و چې هغه د خپل ذات دپاره د چا نه انتقام نه اخسته. نو هغه کس یې قتل نه که او نه اذیت او تکلیف هغې ته ورسېده. او دې صورت مبارک کې یو عظیم الشان احسان الله تعالی مسلمانانو باندې وکړه چې تر قیامته پورې د دې قسم آفاتونه د تحفظ ذریعه ده. اوس د هغې خلاصه ترجمه د الفاظو دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم. قل اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ووایه اعوذ برب الفلق، چې زه پناه غواړم په رب د سبا سره. فلق اصل کې شق ته ویلی شي، سرلو ته ویلی شي. څنګه چې د شپې تیاره سیري شي او سبا ښکاره شي، یا یو غنم دانه وي یا بل تخم وي، هغه ځمکه کې زمیندار وکري او د دوه درې ورځو نه وروستو د هغې نه تیغ راوځي، یا اډوکې د میوې وکري او د هغې نه ونه راوځي، دغې ته فلق ویلی شي. فالق الاصباح د الله نوم دی، هغه فالق د سبا هم دی. فالق الحب والنوا، دانه او اډوکې هغه مات کي، د هغې د مین ونه او بوټی راوباسي، دا د الله صفت. نو ته